دا د سوره مطففین اولنی آیاتونه دي او دې ړومبو آیاتونو کې الله پاک هلاکت بیانوي، تباهي بیانوي د هغه چا دپاره چې هغه فناف طول کې زیاتې او کمې کوي. یو څیز پیمانه کوي او پیمانه کې کمې او زیاتې کوي، یا یو څیز د طول دی او هغه تلي او هغه طول کې زیاتې او کمې کوي. دې ته مطففین وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی، هجرت یې وکړ، نو مدینه کې دغه وخت کې دا عمل ډېر په لویه پیمانه باندې شروع، چې په ناف طول کې کمې او زیاتې او ظلم به الله رب العالمین دا آیاتونه راولېږل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلق د دې نه منع کړل چې په ناف طول کې کمې هم مه کوئ او ظلم هم مه کوئ. نو بیا هغه خلک منع شول دې نه. او دا هغه عمل دی چې د دې عمل د وجې نه د شعیب علیه السلام قوم چې هغه د تجارت والا خلک، کاروبار والا خلک، نو هغوی کې د شرک نه وروستو د ټولو نه لوی بد عمل چې و هغه دا عمل و چې د دوی په ناف طول کې ظلم و، زیاتې و، کمې و. ځکه ایمان والا مسلمانان هغه الله رب العالمین د دې عمل نه منع کړل او موږ او تاسو ته د الله حکم دی د انصاف، د عدل او د برابري. ځکه د دې دپاره الله پاک د دې انصاف او د عدل دپاره الله پاک کتاب را لېږلی قرآن او تله یې را لېږلی. الله قرآن کې دا فرمایي چې ما کتاب در لېږلی او تله مې نازله کړې د دې دپاره لیقوم الناس بالقسط، چې خلکو کې انصاف راشي، ظلم د خلکو نه ختم شي. ځکه الله په دې عمل ډېر زیات ناراضه کي. په ملاوټ باندې الله ډېر ناراضه کي. ناف طول کې په ظلم زیاتي او په کمی باندې الله ډېر زیات خفه کیږي او غوسه کیږي. الله اخیستل او خرڅول دا جایز کړي دي، بلکې جایز څه کې چې الله رب العالمین تجارت کاروبار د دې موږ او تاسو له ترغیب را کړی چې دا وکړئ. ځکه دې سره دنیا نظام چلیږي، دې سره دنیا آباده ده، د هر چا ضرورتونه دي او یو سړی په خپل ټول ضرورتونه نشي پوره کولی. څو پورې چې دا تبادله ني چې ته دا واخله ماله دغه راکه، دا به زه درکم دغه ماله راکه، دې سره دا ژوند روان دی. بس دې ته بیه وایي، دې ته کاروبار وایي. او الله رب العالمین قرآن کې فرمایلی دی احل الله البیع وحرم الربا. الله اغستل او خرڅول، بیع او شراء الله پاک حلاله کړې ده او سود حرام کړی دی.
نو اخیستل او خرڅول کاروبار د دې موږ او تاسو ته اسلام ترغیب راکړی چې وکړئ بس د کسب او د محنت د دې موږ او تاسو ته اسلام دعوت راکړی ترغیب یې راکړی ځکه کسب کوونکی د الله دوست دی حدیث کې راغلی کار کوونکی د الله دوست دی کار کوونکی د الله هم خوښ دی او د الله د مخلوق هم خوښ بیکاره او بې محنته انسان دا الله ته هم ناخوښه دی او د الله مخلوق ته هم ناخوښه که د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ژوند هغې چې موږ او تاسو مطالعه وکړو یا د نورو انبیا کرام علیهم الصلاة وسلام نو د ټولو نه موږ او تاسو ته دا یو رهنمایي معلومیږي چې پیغمبرانو خپل یو کسب یو محنت کړی دی دا د دې لپاره چې دی د الله مخلوق ته محتاج نی چې کله مخلوق ته محتاجي دی به بیا د الله خبره ډاډه نشي کولی ځکه هر پیغمبر به خپل قوم ته دا ویل چې وما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی الله زه ستاسو نه په دې دعوت او په دې تبلیغ باندې مزدوري نه غواړم چنده درنه نه غواړم ځکه زما چنده او زما مزدوري دا په الله باندې قرآن مجید کې الله رب العالمین دا بار بار د دې خبرې ذکر کړی دی د تلې د پوره کولو د پیمانې د پوره کولو حکم یې کړی و او یو حدیث کې راغلی دی چې کله تاسو ناف تول کې کمې شروع کړئ نو الله رب العالمین به تاسو په خپلو کې په یو بل باندې الله پاک اخته کړي یعنی تاسو دا مسلمانان د دوی جنگونه او د دوی قتل او قتال دا په خپل منځ کې الله شروع کړي دا د دې ظلم د ناف تول د دې ظلم او د کمی د دې نحوست دا دی چې الله رب العالمین دا عذاب نازل کړي او دویم نحوست یې دا دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي کله چې ستاسو په ناف تول کې تاسو کمی شروع کړئ تاسو ظلم او زیاتی شروع کړئ نو الله رب العالمین به په تاسو باندې ستاسو بادشاهان ظالمان جوړ کړي अब په تاسو باندې خپل رعیت باندې به ظلم کوي د خپل رعیت د فلاح او د کامیابی سوچ مې نی بلکې الټه به دوی سره ظلم کوي دوی سره به زیاتی کوي هم د دوی وینو ته به ناسي ځکه ځمکه باندې چې فساد او ورانې راځي الله قرآن کې فرمایلی دی دا ستاسو د لاسونو د کسب د وجې نه راځي ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت ایدی الناس الله فرمایي دا په وچه او په لمده باندې چې کوم فساد او ورانې راځي نو دا ستاسو د اعمالو د وجې نه راځي ستاسو د کسب د وجې نه راځي ځکه څومره چې معصیت د الله نافرماني او د الله د مخلوق سره ظلم او زیاتی دا څومره کیږي الله به د هغې په مقابله کې دنیا باندې عذاب راولي او عذاب هغه مختلف شکلونو کې ګرمي زیاتېدل یخني زیاتېدل باران نه کېدل بدامني بې انصافي دا ټول عذابونه دي او د دې نه پس الله رب العالمین بیا د دې لپاره چې موږ او تاسو د الله د مخلوق سره ظلم او زیاتی دا څومره کیږي الله به د هغې په مقابله کې دنیا باندې عذاب راولي او عذاب هغه مختلف شکلونو کې ګرمي زیاتېدل یخني زیاتېدل باران نه کېدل بدامني بې انصافي دا ټول عذابونه دي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کما کړې ده چې الله زما امت دا ټول په یو ځل باندې په عذاب کې مه ختموه نور به راځي د الله عذاب ځکه نافرمانی کېږي د نافرمانو په نتیجه کې د الله عذاب راځي حدیثو کې ډېر زیات دې حوالې سره کوم چې د متففینو تاسو ته ما وویلې د دوی باره کې کوم روایت راغلی چې مدینې کې داسې ځام چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ او بیا الله دا سوره متففین دا آیتونه راولېږل او دې کې الله رب العالمین دا فرمایل چې تاسو ناف تول کې کمې دا مه کوئ دې خلکو دپاره هلاکت دی د دې آیتونو دا ترجمه تاسو لږه واورئ توجه سره یې واورئ الله فرمایي ویل للمطففین هلاکت دی د مطففینو دپاره ویل چې دی که نه ویل هلاکت ته وایي او بعضې روایاتو کې راځي ویل چې دی که نه ویل قرآن کې تاسو به ډېر اورېدلي ویل للمصلین ویل لکل افاک اثیم دا الفاظ دي ویل نو ویل حدیث کې راغلی دي چې دا د جهنم یعنی په دوزخ کې یو ځای دی دوزخ کې یو ځای دی او دا دومره سخت ځای دی ویل چې نور دوزخ روزانه 400 ځلې د دې ویل نه فنا غواړي نور دوزخ دې نه فنا غواړي نو دا آسان ځای شو که سخت ځای شو چې دوزخ دې نه فنا غواړي دا د چا دپاره دی الله فرمایي للمطففین دا د مطففینو دپاره دی الله فرمایي الله په خپله د مطففینو تعریف کړی چې مطففین څوک دي الله فرمایي الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الله وایي مطففین هغه خلک دي چې کله د بل نه راتلي کله یې د بل نه اخلي کله یو څیز د بل نه راپیمانه کوي نو یستوفون پوره په پوره باندې ترې اخلي او درانه یې ترې نه راتلي واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون او کله چې خلکو له پیمانه ورکوي یعنی بل ته یې پیمانه کوي یا بل ته یې ورتلي نو یخسرون بیا ورپکې کمی کوي دا متففین دي دوی دپاره ویل دي چې یو طرف ته ظلم کوي زیاتی کوي بل طرف ته کمی کوي او دا کمی په ناف تول کې دا یوازې د تلې کمی نه دی دا په کپړو کټ کولو کې یو سړی کمی کوي د ځمکې په کچ کولو کې د ځمکې ناف کولو کې یو سړی کمی کوي د خوراک د څیزونو تللو او ورکولو کې کمی کوي د دې کمی زه تاسو ته یو مثال سره در کوم مثال په طور باندې یو سړی دی او هغه د یو چا نه یو څیز په پخه دړۍ یا په پوخ سیر باندې اخلي او دغه څیز دی بیا خرڅوي په کچه دړۍ
او په کچا دا څه شی ورته کیلو باندې د ظلم وکړه چې د بل نه په سیر واغست، د بل نه په دړی واغست، بل نه په پوخ من واغست. نو پوخ من څومره 50 او کچه چې هغه 80 دغه یې د 40 څومره فرق ورپکې راغی؟ 10 کیلو. دا چې دی دا خیاط چې د بل نه دی 10 کیلو زیات واغست خو بل نه دی 10 کیلو کم ورک، دا ظلم. دې مال کې الله چرې برکت نه اچوي. د مسلمانانو په رزق کې او د دوی په څیزونو کې برکت کله و چې کله د دوی ټول د بل نه هم او بل تم دا په پخو دړو، په پخو منونو او په پخو سیرونو باندې کېده. دا برکت و. خبره چې بیا کیلوګانو ته شوه نو څه برکت دی نه کیلوګانو یوړو لاړ ختم، او بیا هغه کیلوګان اکاڼي ختم شو نو دا ډیجیټل څه شی ده تله دغه شی راووت نو څه برکتونه ترې نه دی یوړل. ځکه هغه څیز کې الله پاک برکت اچوي چې په کم باندې ستا مشقت وشي. مشقت ته پې مشقت وکړي، ته پې تکلیف برداشت، نو هغه دغه والا تله څه وه هغه چې به یې تلله وړوله څومره مشقت و، الله به دغه مشقت کې برکت اچوي. چې څومره اسانتیاوې راځي بې برکتۍ به ورسره راځي، پریشانۍ به ورسره راځي. او دغه ټول دا یو قسم ته دا یو واکم و، یو ورزش و، اکسرسایز و. ځکه چې 20 منه او 30 منه به دې تلل نو پوره لاسونه ښکته کولو او پورته کولو الله به پکې برکت اچوي، صحت به و. وروسته الله بیا فرمایي دا خلک چې دا کار کوي، کوم خلک چې دا کار کوي، الا یظن اولئک انهم مبعوثون. الله فرمایي د دې خلکو دا یقین نشته چې موږ به د دې قبرونو نه بیا راپاسو. یعنی د الله دې کلام ته تاسو سوچ وکئ. الله وایي دوی ته دا خبره یاده نه ده، په دې خبره د دوی ایمان نشته، یقین یې نشته چې زه به د قبر نه راپاسم، ما سره به حساب کتاب کېږي. او الله فرمایي هسې راپاسېدل هم نه دي، لیوم عظیم، ډېرې لویې او غټې ورځې ته به دوی راپاسي د قبرونو نه. او کومه ورځ ده؟ قرآن کې د هغې د عظمت او د هغوی دغې ورځې د سختې چې څومره قرآن وګورې نو 1000 کاله 50,000 کاله الله فرمایي دا ورځ ده یوم التناد ده، د چغو او د سرو ورځ ده. یوم الاشهاد ده، دا خپل بدن د اندامونه به د باندې ګواهی ورکوي چې تا په ما باندې داسې کړي. او طامة الکبرا ده الله فرمایي فاذا جاءت الطامة الکبرا، لویه د مصیبت ورځ ده. الله فرمایي لویه د مصیبت ورځ. الله فرمایي چې دا ملاوټونه کوي او دا په ناف تول کې دا کمې کوي. الله وایي د دوی دا یقین نه دی چې موږ به دې غټې او د درنې ورځې ته راپاسو.
والله فرمایي یوم یقوم الناس لرب العالمین دا هغه ورځ ده چې په کومه ورځ باندې خلک به ټول رب العالمین ته ولاړي. حدیث کې راغلی دي ټول خلک به ولاړي او دومره به سختۍ چې هر سړی به په خولو کې ډوبي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بعضې به پکې داسې چې هغه به الی الکعبین د دې ګیټو پورې وي، بعضې چې دی هغه به داسې چې الی الساقین د دې پنډو پورې وي، بعضې به بری پخیزین تر دې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بعضې به دومره په خپلو خولو کې ډوب ولاړي چې د دې مرو دا ډوکی چې دی د دې ځای پورې صرف سر به یې پکې ښکاروي. دا حقیقت دی دا حقیقت دی. همداسې به وي لکه څنګه چې دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویل، دې کې شک نشته. نو چې کله دغه ورځ یو سړي ته په ذهن کې او په دغه ورځ باندې د یو سړي حقیقي ایمانی، یو خو دا زمونږ ایمان دی که نه، حقیقي ایمان درته مونږ خو هر وخت وایو بس قیامت راتلونکی دی او مرګ راتلونکی دی او زیات نه زیات په هغه موقع باندې ووایو چې کله چېرته څوک وفات شي یا د مړي له ورشو که نه نو هغه ځای کې راته رایاد شي چې اوهو دا پلانکی خو مړ شو او بس مرګ حق دی دا دی هغه دی. حقیقت کې دا منل پکار دی. نو حقیقت کې چې د چا په آخرت باندې ایمانی نو دی به په دنیا کې دی په دنیا کې چې دی وران قدم اخلي نو د ده دا ضمیر به دی ملامته کوي. او چې سې هغه د خولې ایماني هغه د خولې ایمان دلته نه دی سړی. ابن قیم رحمت الله علیه لیکلي دي چې د دې خولې نه د زړه پورې یو لیش دومره ځای دی د یو سړي دا یو لیش ځای دلته دا دوه اندامونه خپلو کې نه برابر که نه نو دی به د غټې دنیا سره څه برابر شي. په خوله باندې دی ځان ته مسلمان وایي، دی ځان ته مؤمن وایي، دی ځان ته نیکعمله وایي او کارونه هغه یې ټول کاږئ، خبرې ټولې وراني، کارونه یې وراني. نو دا دی د دې نه دا معلومیږي چې د ده حقیقتاً حقیقي ایمان د آخرت په ورځ باندې نشته او نه په قبر باندې شته. لکه قبر کې خو سختي دي، سوال و جواب دی، عذابونه دي، پریشانۍ دي او خوشحالۍ هم پکې شته دي او داسې د آخرت په ورځ باندې او بیا په آخرت کې د دې خبرې فیصله ده چې څوک جهنم ته او څوک جنت ته، څوک د ښی لاس واله دي او څوک د ګس لاس واله دي. په دې دا غیبي خبرې دي او په دې غیبي خبرو باندې ایمان دا زمونږ او ستاسو د ایمان غټه حصه ده. بس غټه آخري خبره کوم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله د پېشمني په ټیم کې راپاسېد مونځ به یې کو یا استغفار کو یا بل عبادت نو یو خو به دا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دا آیاتونه به یې لوستل لومبې او یو به یو اوږده دعا ده هغې کې ټول د دې ایمانیاتو د حقانیت خبره ده دا به یې لوستله او دا به ویل چې یا الله انک حق ته حق ذاتي ووعدک حق ستا وعده حقه ده ولقاؤک حق یا الله ستا سره زموږ مخامختیا چې ده دا حقه ده موږ به سره مخامخ کیو والجنة حق والنار حق یا الله جنت هم حق دی اور هم حق دی. داسې به دا ټول څیزونه به ښودل نبي کریم سلام لکه دا حق دی که نه ځکه چې کله دا حق دی او زموږ او ته ورتلل دي نو په خپل ځان باندې دنیا کې سوچ کول دي چې زه دا کار خو ټیک دی زه اړو چا ما نه دي خبر چې زه دا کار یو د ګناه کار کوم زه چا ونه لیدمه چې ګنې ما دا د ګناه کار کوم څوک رانه خبر نه دي خو هغه ذات خو رانه خبر دی کوم ذات
چې آخرت هم پیدا کړی، قبر هم دی، مرګ هم دی، حشر هم دی، دا ټول د هغه فلاسکي دي، هغه قرآن خبر دی. او د آخري سپاره کې چې دا کم آیاتونه دي چې الله فرمایي وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. ما تاسو باندې الله وایي حافظین مقرر کړي دي، حافظین یعنې ستا د هر څه نه خبر دي. او الله فرمایي کرام کاتبین دي، او تاسو چې څه کوئ د هغه ټولو نه خبر. نو یو څیز زمونږ او ستاسو د رب نه پټ نه دی. ولا یعصب عن ربک من مثقال ذرة فی الارض ولا فی السماء. ستا د رب نه د یو ذرې په اندازه یو څیز نه په اسمان کې پټ دی او نه په ځمکه کې پټ دی. نو دا دی چې د دې عمل نه دا کوم چې ایتونه ما ولوستل دې نه خو ځان ساتل پکار دي. مطففین چې الله یې کوم تعریف کړی چې د بل نه اخلي پوره او چې بل له ورکوي بیا کم. الله پاک دې زمونږ او ستاسو حقیقي ایمان د آخرت په ورځ باندې راولي او الله پاک دې زمونږ او ستاسو نه راضي شي. اللهم صل علی محمد. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. د خیر او د رحمت د بارانه سوال وکړه. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على